د هر قسمه حاجت پوره کېدو طاقتورین عمل مې درله راوړو. د داسې مبارک عمل دی چې ډېر مختصر دی، ستا پې 15 منټه نه لګي، لیکن چې د څه مقصد دپاره ته عمل وکړو نو انشاءالله دا عمل به دې الله تعالی زر قبول کړي، او څه مقصد دپاره ته سوال کې، څه حاجت دپاره ته سوال کې، څه مشکل دپاره سوال کې، نو د عمل نه پس به دې فوراً دغه سوال رب کائنات قبلوي. یعنې ستا د هر قسم حاجت پوره کېدو یو طاقتور ترین عمل دی. د حاجت دپاره د نفل مونځ د صلات حاجت وکړه. یعنې دا صلات حاجت مونځ بېشماره طریقې اکابرین صوفیه کرام بیانوي، ډېر زیاتې طریقې دي، خو دا کم مونځ چې نن ما تاسو له د صلات حاجت راوړی دی محترمه، دا ډېر مختصر دی، ستا به 15 منټه نه لګي، لیکن د معمول او د برکاتو فل اعتبار سره ډېر زیات طاقتور ترین عمل دی. نو دا وکړه، ته به د ماسخوتن مونځ چې دی کله روره وکړو نو بیا به ځان لږ کې کښېنې او 4 رکعته نفل نیت به د صلات حاجت په نوم باندې وتړئ، او چې کله دې مونځ شروع کړو نو سنا دغې نه پس به سورت فاتحه ووایې. د سورت فاتحې نه پس به آیت الکرسي تر ورووایې 3 پیرې. یعنې په لومبي رکعت کې سورت فاتحې نه پس به آیت الکرسي تاسو څو پیرې ووایئ؟ 3 مرتبه، یعنې 3 وارې. بیا به په 2م رکعت ته راپاسې نو بیا به سورت فاتحه شروع کړي. بیا چې دې سورت فاتحه ختمه کړه نو 3 وارې به سورت اخلاص ولولې. بیا چې کله 3م رکعت ته راپاسېدې نو سورت فاتحه به وې، بیا به 3 وارې سورت فلق قل اعوذ برب الفلق دغه به وې 3 وارې. 3 رکعته پوره شو، د 4م رکعت ته چې کله راپاسې بیا به 1 وارې سورت فاتحه وې او 3 وارې به سورت الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دا به 4 رکعته پوره شي په دغه طریقه باندې. یعنې ته به په هر رکعت کې د فاتحې نه پس لومبي رکعت کې 3 پیرې آیت الکرسي، بیا رکوع سجده، 2م رکعت ته چې راپاسې همدغه طریقه ده، سورت فاتحې نه پس سورت اخلاص 3 مرتبه، بیا په 3م رکعت کې سورت فلق 3 پیرې او په 4م رکعت کې سورت الناس 3 پیرې. نو بیا چې کله راپاسېدې نو مونځ دې پوره کړو، سلام دې وګرځو، بیا به د رب کائنات صفات لږ بیان کړي، د خالق لا یزال صفات به بیان کړي، د رب کائنات صفاتي نومونه به ووایې. که هغه نه درځي صفات نشي بیانولی، د سورت حشر اخري آیتونه درځي، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة دغه هم د رب کائنات صفات دي. بیا به 11 مرتبه درود شریف ووایې. بیا به خپل رب ته هغه رب چې په دې خپل بنده باندې مهربان دی، هغه رب چې د خپل بنده سره د 80 میندو نه زیاته مینه محبت کوي، د هغه رب ته به خپل لاسونه خواره کړي، په عاجزۍ باندې به ورته کښېني او ورته به اواز وکړي ای زما ربه، زما بل در نشته، بل خالق مې نشته، بل رازق مې نشته، ربه ته زما رب یې، زما دا مشکل راغلی دی، ربه مخلوق ته مې مه محتاجې، ربه تا نه سوال کومه، زما دا سوال قبول که. خپل حاجت به ډېر په عاجزۍ سره د خپل رب لا یزال نه وغواړي، بیا به درود مبارک ولولې او بیا به راپاسې. علما فرمایي انشاءالله تعالی الله تعالی به ستا حاجت، ضرورت، مقصد الله تعالی پوره کړي. الله دې موږ ټول د غمونو، مصیبتونو، آفتونو وساتي او رب کائنات دې موږ له د زندګۍ تمامې خوشحالي راکړي، او الله تعالی دې موږ په زندګۍ کې چېرته مخلوق ته نه محتاجوي، ربه موږ د مخلوق د محتاجۍ نه وساته. آمین آمین آمین. الله خوشحاله او آباد ساته. جزاکم الله خیره.